انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډېرو غیرتمندو په دې مېلمنو مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو د نن تقریب چې د خلیل صاحب چې د شکیل صاحب بچی دی د هغوی د واده او د نکاح تقریب دی الله رب ذوالجلال دې د هغوی د ژوند او زندګۍ دغه نوی سفر ډېر خیرونو او خوشحالو والا وګرځي امین ووایو ټول ملګري امین ووایو محترم وخت انتہائی مختصر دے 10-15 منٹ ٹائم دے د ماښام لمونځ په سر دی د دې وجې نه محترمو زه ټول تمهیدات پرېږدم مختصرو الفاظو کې د دغه حدیث په حوالې سره څو خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم الله دې وکړي د تاسو په ذهن کې هغه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته وایي ابو هريره تنکح المرأة لأربع د یوې زنانه سره د څلورو وجوهاتو نه نکاح کېدی شي لمالها د وجې د مال د هغې نه ولحسبها د وجې د حسب نسب د هغې نه ولجمالها د وجې د حسن د هغې نه ولدینها د وجې د دین د هغې نه فاظفر بذات الدین تربت یداک ابو هريره ته دین ته ترجیح ورکړه لاسونه دې خاورو کې ککړ شي محترمو دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور څیزونه هغه ذکر لرل چې یو سړی د هغه خواهش دا وي د هغه ترجیح دا وي چې په دې څلور وجوهاتو نه د یو وجې باندې یو ته هغه ترجیح ورکړي بعضې ذهنونه نیسي بمالها د یوې زنانه سره د دې وجې نه نکاح کوي یاره که زه دلته نکاح وکړم زما کور ته به مال راشي دولت به راشي جیداد به راشي زه به په دې سره مالداره شم د هغه مقصد د واده نه په یو ځای کې د رشتې مال حاصلول وي جیداد حاصلول وي محترمو مال یو دغسې څیز نه وي چې دا به د انسان سره همیشه ورسره وي نن انسان مالدار دی سبا ته غریب دی نن ګدا سبا ته بادشاه د نن بادشاه سبا ته ګدا دنیا روزانه مشاهده کوي تېرو ورځو کې زه یو چا سره میلمه وم پروګرام کې د چا چې پروګرام و ما ته زما ملګري کیسه کوله ویل دا سړی تر اوسه پورې دغسې و دوایي کار به یې کوو د چا نه به یې د دوکان نه 500 روپو دوایي ویوړه بیا به د هغه د دوکان په خوا نه راتلو پیسې به ورسره نه وي نن حالت دا دی لږ وخت پس حالت بدل شو ما ته ویل اربونه ورسره دي په 50 کروړه روپو باندې ما ته ویله بله ورځ دلته یو پلازه واغسته مال نن انسان غریب دی سبا ته مالداره دی نن مالداره دی سبا ته غریب دی مال یو دغسې څیز نه دی چې د انسان سره به همیشه ورسره وي تا رشته د مال په بنیاد باندې وکړله مال ختم شو اوس به ژوند او زندګي د سره تېروي د مشرانو وایي سپین ږیري وایي بیا ښځه ده ګډه بېزه نه ده چې بیا به بازار ته بوځي خرڅه به کړي او محترمو د کومو رشتو بنیاد چې مال وي دنیا وي دا به د ځان سره کور ته مال راوړي دولت به راوړي لیکن خوشحالي نشي راوړی چین نشي راوړی سکون نشي راوړی د نکاح چې کوم مقصد یې دغسې رشته کله هم دور ته نشي راوړی د کومې رشتې بنیاد چې دینداري دا د ځان سره د کور ته خوشحالي راوړي دا چین راوړي دا سکون راوړي دا باهمي محبتونه راوړي دا چې د نکاح کوم مقصود وي هغه د ځان سره کور ته راوړي د هندوستان کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوي نور الله مرقده چا چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودی دی واده یې وشولو د پلار په خواهش په مرضۍ باندې ښځه ډېره زیاته مالداره وه سخرګنۍ ډېره زیاته مالداره وه کله چې واده وشو دی خپلې کمرې ته راغی ښځه یې په سرو زرو سپینو زرو کې پټه وه قیمتي سامانونه ورسره کور ته راغلي وو دی چې وکاته کور ته خو دنیا نه ننوته دیو کله نه وخته کور ته د مال راشي ښځې ته وایي بیبي ته ډېره مالداره زه ډېر غریب ژوند دغسې نه تېرېږي چې ته ډېره مالداره زه ډېر غریب یا خو دواړه یو شان مالداره شو ژوند به تېر شي یا دواړه یو شان غریبان شو ژوند به تېر شي دا خو نشي کېدی چې زه ستا په شان مالداره شم البته دا کېدی شي چې ته زما په شان غریبه شي توجه شته دی دا نشي کېدی زه ستا په شان مالداره شم البته دا کېدی شي چې زما په شان غریبه شم بیبي هم د هغه اوس محترمو هغې ته مالداري او غربت هېڅ شی نه لیکن هغوی نه غوښتل کور ته مال راشي دولت ته راشي مال
دا که په حلالې طریقې سره کور ته راځي مباح دی ناجایز نه دی خو د هغوی درجې اوچتې وي د لوی درجې خلک حسنات الابرار سیئات المقربین ما ورته په جواز عمل کوو هغوی په تقوا باندې عمل کوي مونږ په فتوی عمل کوو هغوی په تقوا عمل کوي تا ته که په حلالې طریقې سره مال حاصلېږي ته مرد کوه ته حاصل کړه ته نشې رسېدی هغوی ته هغومره توکل اعتماد د تا نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکات شریف کی حدیث موجود دی یو ځل صحابو سره بهر ووتلو یو محل باندې نظر لګېږي صحابو نه تپوس کوي دا د چا دی هغوی ورته وایي د پلانکي صحابي دی نبی علیہ السلام جمعات ته راغی هغه صحابي راغی د کور مالک صحابي راغی په نبی علیہ السلام سلام کوي نبی علیہ السلام جواب نه ورکوي دی بیا سلام کوي جواب نه ورکوي په درېیم څلورم ځل سلام کوي جواب نه ورکوي صحابي د خپلو ملګرو نه تپوس کوي ملګرو نبی علیہ السلام په څه خفه دی ما ته خو پته نشته دی هغوی ورته وویله نبی علیہ السلام بهر ووتلو ستا په محل باندې نظر ولګېدو الله پیغمبر په دې خفه شو زما صحابي دی هغه دنیا کې ورننوتو د عمر لوی محلات کو کورونه جوړی هغه صحابي لاړو خپل کور یې وران کو په مخ د ځمکه باندې اوار کو هلته تمبو خیمه ووهله په دې کې ژوند او زندګي تېرول شروع کړله بله ورځ نبي علیه صلات وسلام ووتلو هغه محل په نظر نه راځي صحابو ته وایي صحابو دغلته بله ورځ محل نن په نظر نه راځي څه شوي دي صحابو ورته جواب ورکوي الله پیغمبر هغه صحابي راغی سلام یې وکړو تاسو جواب ورنکړو هغه صحابي مونږ نه تپوس وکړو نبي علیه السلام په څه خفه دی مونږ ورته ستا په محل خفه دی هغه صحابي لاړو خپل کور یې وران کو هغې په ځمکه باندې هموار کو ویې فرمیل زه هغه کور په مخ د ځمکه باندې آباد ساتل نه غواړم په کوم کور چې زما نه د الله پیغمبر خفه کېږي صحابه جدا مخلوق قسم دی د دې صحابو مثل دغسې جماعت نه د اسمان او ځمکې د صحابو نه مخکې کتلی نه به یې وګوري علماء دیوبند د صحابو په نقش قدم روان خلک شاجي نه چا تپوس وکړو ویل یو علماء دیوبند کوم دی شاجي خپل مزاج و هغه ورته ویل زما ذهن دا وایي چې د صحابو قافله روانه وه څو ارواح الله دې زمانې ته پرېښودلي وو چې په دې زمانه کې به 14مه صدۍ کې قرباني به ورکوي د اسلام د دفاع د نشر و اشاعت دا خدمه فریضه به دوی انجام کوي نو بیبي ته وایي دا نشي کېدی تا په شان مالداره شم البته دا کېدی چې د زما په شان غریبه شي مال هغوی ته هېڅ شی نه و خو هغوی نه غوښته چې کور ته راشي بیبي ورته وایي تا په شان مالداره کېدل غواړم طریقه راښوه ورته وایي دا مال قیمتي سامانونه غونډ که پلار کړولي هغه ورته پلار راته ډېر په مینه کړې خفه به شي بیبي پاڅېده سامانونه یې جمع کړه ورته دا ویسه د الله په لاره کې خیراتي کړه په دې زمانه کې جنګ ازادي شروع وه دا سره زر هغې کې چانده کې ورکړه او د سامانونه یې خرڅ کړه دی ټول مال راوړو هلته مدرسې په ننګر کې جمع کړو بیبي ته وایي وایي زما او ستا کور به اوس جوړ شي یقین وکړه دا کور جوړ شو داسې جوړ شو نن هغه بیبي نشته دی د دې خاوند سره شریکه وه نن چې دا تبلیغي جماعت دی جهادي محنت دی تصوف دی خانقاهونه دي مدرسې دي دا ټول هغه مدرسې دارالعلوم دیوبند فیس دی هغه زنانه د خاوند سره پوره جوړ کې شریکه ده هسې زه کله سوچ کوم الله ډېر غیرتي ذات دی د چا اجر نه ضایع کوي تاسو به د خپلو علماو نه اورېدلي دي د فرعون نوم به مو اورېدلی وي د فرعون بیبي وه بیبي آسیه دی ایمان راوړی و خپل ایمان یې پټ کړی و وخت راغی ایمان یې ښکاره شو علما لیکي دا بیبي د فرعون ډېره خوښه وه د فرعون ټول بادشاهت د دې د سترګو په اشارو چلېدو ایمان چې ښکاره شو فرعون غوسه کې راغی کسان یې راولېږل سپیان ولتکړو کې بند کې رای ولې دربار ته حاضر کړي عجیبه نظام دی الله یا دغه بیبي وه د دې د سترګو په اشارو ټول بادشاهت قبل چلېدو یا نن هغه په لاسونو کې اتکړی دی حاضر جرم څه و وما نقم منهم الا یؤمن بالله العزیز الحمید ایمان یې راوړی دا جرم رای ورسته حاضر کړ فرعون کسانو ته وایي دا پوهه کوي چې ته بادشاه لورې بادشاه ښځه یې بادشاهت دې د سترګو په اشارو چلېږي د مزو ژوند تېرې محلاتو نه محرومه کېږي توبه وباسه فرعون خو یې وایي زه خدای یم انا ربکم الاعلی هغې زړه ته ایمان کوز شوی او د ایمان چې یو ځل زړه ته کوز شي د بیا نه راوځي د انسان هر مصیبت هر تکلیف هر مشکل دا ټول برداشت کولی شي لیکن ایمان نشي کولی
دا زمونږ ستاسو ایمان سرسری دی مونږ لږ تکلیف ته رټېږي دی مونږ لږ لالچ نشو برداشت کولی الله دې مونږ ته حقیقي ایمان نصیب کړي فرعون بیبي ورته وایي څه چې کولی شئ وکړئ فرعون حکم وکړو بربنډې کړي بربنډې کړه بیا حکم کوي زما محلاتو ته مخامخ کوي چې احساس ورته کېږي چې د دومره لوی محلاتو نه محرومېږم جلات ته وایي په ژوندي دي ورنه سرمن وباسه پوټه کې وباسه په ژوندي دي کله چې دا سرمن وباسي پوټه کې یې ویستلو په دې وخت کې د یو دعا کوي فرعون ورته ویل محلاتو نه به محروم شي وایي رب ابن عندک بیتا فی الجنه یا الله ما دپاره په جنت کې یو محل جوړ کړه دا فرعون ما ته وایي د محلاتو نه به محروم شي ما دپاره د ځان سره ورته لوی محل تیار کړه دې وخت کې مفسرین لیکي دا محل ورته الله را مخامخ خدای ته وښودو دا په خندا شو په دې حیات کې بدن نه ټول پوټه کې وته سره وخه ده په خندا شو خپل محلاتو ته ګوري فرعون چې ګوري وایي ګوره دا کمقله د لیونۍ شوه دماغ یې کار پرېښودو مونږ د سرمن وباسو هغه خاندي دعا کوي رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه یا الله جنت کی زمانہ پاره یو عظیم شان محل تیار کا ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین یا الله دیو ما ته وای د محلات نه محروم یا الله د دیو ظلم درندگی انتها ته ورسیدا الله ما ته د فرعون د ظلم او درندگی نجات راکا حق حالت کی شهادت جام شو شهید شو رخصت شو تاسو ګورئ تکلیف برداشت کو بادشاہ ته قربان کو لیکن الله بدله صبر کړ ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها وفات کی نبی رسول الله ورته خدیجه الته چلاړ شه زما بیبي ته زما سلام وایي ورته د الله پیغمبر بل بیبي تاسو کوم ځای راغلو یقینا د دې بچون کې بل بیبي نو نبی رسول الله ورته فرمایل ول فرعون چې آسیه بیبي شهید کړي و جنت کې الله د هغې نکاح زما سره تړلې ده او په جنت کې الله د هغې لپاره په یو ملغلره کې دومره لوی عظیم محل تیار کړی دی چې دومره محل د بل یو جنتي لپاره به دی تیار کړی هسې بدل ته وګوره که نه فرعون څه وځه تباه شو نن تباهۍ سره مخامخ النار یعرضون علیها غدوا وعشیا عذاب کې دی اوس که دې بیبي ایمان نه وی راوړی نن ورسره دا په مصیبت کې الله امام الانبیاء رفاقت ورکو دومره لوی جنتونه ورکړه زنده باد دغه بیبي شوله ځوانانو نن قربان کوي د سبا لپاره قسم دی الله ډېر قدردان ذات دی دیو چې نو ټایم ختم دی ما آیات لوستې و الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې پوره پوره داخل شئ ګورئ مونږ خلکو ذهن دا دی چې اسلام مونځ ته وایي روجې ته وایي زکات ته وایي حج ته وایي بس ختم نه محترمو اسلام پوره دین دی ما او تا ته د غم طریقه هم راښیي د خوشحالۍ هم راښیي ما او تا په زول نه پرېږدي مونږ افسوس دا دی مونږ په مونځ کې مسلمانان یو زکات کې مسلمانان یو حج کې مسلمانان یو روژې کې مسلمان خو چې کله را باندې واده راغی بیا ډز ډوز بیا جنجونه بیا رسومات بیا په زول کارونه ډم ډمانې دا د هندوانو رسمونه دي بیا مونږ کیرانو مونږ اسلام دلته رهنمایي نه کوي غم را باندې راغی بیا د نورو خلکو پر رواجونو روان شو او څه وایو مړه خلک به څه وایي یار نو خلک څه وایي ته خو د الله بنده یې تا ته الله و اسلام کې پوره پوره داخل شي اسلام پوره په ځان حاکم ستا قبر کې به دا خلک تعالی جواب ورکړي په ذوالخرچه دې وکړي تبایا دې وکړي مولانا سواري تانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي دا کمې پیسې په ذوالخرچه نه چې په واده کې په دې جینۍ او هلک د واده له څه وخت چې فایده ورته وشي الټا به در سره الله دغه حساب کوي ان الموزرین کانوا اخوان الشیاطین محترمو خلیل صاحب تاسو لپاره ښه نمونه پیش کړه هغه کولی شو چې نن ډمې ډمان راوستي خلیل کولی شو چې نن د الله د بغاوت مجلس جوړ کړی وی خو یې نه کړو تاسو ته یو داسې محفل جوړ کړو قرآن ویلی شو ناتخوانان حضرات راغستي او زبردست ناتخواني یې تاسو ته وکړه قال الله قال الرسول ویلی شو حدیث کې راځي د دغسې مجلس په آخر کې فرشته راځي الله د طرف نه د مغفرت سواله د مغفرت اعلان کوي تاسو ته یو داسې روحاني غذا درکړه قسم دی چې کروڑونه روپۍ ولګوي هم دا نشو حاصلولی مبارکباد پیش کوي ځوانانو ستاسو لپاره نمونه شوله خپل ودونه د الله په بغاوت مه جوړوئ د الله د بغاوت په مجلسونو مه جوړوئ
هلته واده دی الله در باندې خوشحالي راوستله دی په خپل زبانې حال سره الله ته څه وایي الله خوشحالي خو تا راوسته خو تا نه خوشحاله 3 ورځې ټک ټکور درز دا وکړي وروسته مصیبتونه پسې متوجه شي بیا ګرځي یو ته وایي تعویض راله وکړه بل ته وایي تعویض کور کې مصیبت دی نو اوس به تعویضونه نه کېږي تا کړي څه د دې اولنی قدم صحیح واخیستی شو انشاءالله وروسته خوشحالۍ د الله په اختیار کې وي اوس به ټول ژوند دا به د خوشحالو وي دا به د راحتونو وي دا به د چین وي دا به د سکون وي انشاءالله العزیز د خپلو بچو ودونه په دغسې پروګرامونو سره ښایسته کوي خوشحالو والا مجلسونه چې قوم ته دیني رهنمایي میلاو شي دیني خوشحالي قسم دی اصل خوشحالي دا ده اصل خوشحالي دا ده جنتي محفلونه دي نو د خپلو بچو ودونه به په دغسې پروګرامونو سره ښایسته کوو که نه انشاءالله ښایسته کوو به انشاءالله ځوانانو تاسو ته چې ودونه وي ورته زه به علما راولم نعتخوانان به راولم قاریان به راولم زه به د الله د بغاوت مجلسونه نه جوړوم دغه ځوان دا زموږ ستاسو د ټولو لپاره به نمونه وي ټیک ده که نه انشاءالله ټیک ده انشاءالله مشرانو لپاره هم صحیح ده واده د ما سره خپل پروګرامونو په دغسې پروګرامونو سره ودونه ښایسته کوو ټیک ده که نه واده چې راغی غم راغی الله دې وساتي خپل مولانا صاحب ته راشه د مولانا صاحب د واده را روان دی بچي شدید حکم ماته سره خلکو سره وروسته ګورو مړه خلک څه شي ته وایي غم راغلی دی کور کې الله دې وساتي مولوي صاحب د شدید حکم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره دا به کوو که نه د چا واده را ماستر زه لاسونه دواړه لاسونه دواړه دا به واده وي انشاءالله نه نه په زوره ووایي مړه دواړه لاسونه واده به وي انشاءالله واده ده الله دې ورکړي